شهید شي فذاک فی الدرجه الثالثه درېمه درجه کې. ورجل مؤمن اسرف علی نفسه چې د په خپل ځان باندې اسراف کړی وي، زمانه ګناه کول پیږي په دې باندې داسې دي ځان سره ظلم کول دي کنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب انه هو الغفور الرحیم. چې پیغمبر وایي زما دي بندګانو ته چې چا په ځان اسراف کړی دی، ګناه کول په ځان سره ظلم کول دي کنه. ها ګناه کول ځان سره اسراف کو ظلم. ولې سړی چې ګناه کوي د دې ګناه کې ودته سزا جهنم ملاوي، نو په خپل ځان جهنم ته غرزول دي. قیامت کې به الله فرمایي وما ظلمون ولكن كانوا انفسهم، مونږ په دې ظلم نه کې په خپل ځان باندې ظلم کړی دی. یو سړی جهنم ګناه کې ځان په خپل جهنم ته غورځي، ها کیونکہ ہر انسان کو اپنی اعمال کا سزا بگتنا ہی پڑے گا. ہر انسان ته د خپل اعمالو سزا ملاويږي. دنیا خو نه ده چې دنیا کې قتل یو کې او سزا بل ته ملاويږي. سمجھي بات پر ګناه یو کې او سزا بل ته ملاوي. آخرت کې هو الله ته پته شته. د دنیا قانون خو پاره نه چې چا ګناه کړی ده بس هغه ته ملاوي. نہ خدا عشق قانون دی چی گناہ انک کرتی ہے سزا دل کو ملتی ہے، عجب عشق قانون ہے عقل حیران رہتی ہے. گناہ انک کرتی ہے سزا دل کو ملتی، گناہ سو کئی سترگی اور سزا چاہتا ملاوی گی تا تم پتہ لگی. ہاں ما ہوتا بگے نہیں. ہاں فیہ ما فیہ ہاں نو گناہ انک کرتی ہے سزا دل کو، عجب عشق قانون ہے عقل حیران. الته ہونا چې چا سزا کړی ده گناہ بس هغه ته نه دلته چې د اسراف کړی دا معنا خپل ځان سره ظلم کړی دی، ګناه کړی. ورجل مؤمن اسرف على نفسه لقي العدو ملاقش دشمن سر فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الرابعة. هذا حديث حسن غريب. هذا حديث